دې وجه باندې د دې کلي نامه رډار ایښې ده. خو مزېدار دی خو ډیولپینګ او د دې سړک جوړ کړي نو ښه خبره به وي ځکه چې ما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری انیب خان، ما سره زما ورور زما ملګری عزیز خان. عزیز خان السلام علیکم. وعلیکم سلام انیب خان، څنګه چل دی؟ ښه. عزیز خان دا وخت د چکداري په بازار کې ولاړ یو، کم خوا به ځو؟ یا خو ورته ته ووایه زه خو یم عزیز خان دا خبره ورته ته وکړه ځکه چې کتونکي ته ګوري نو دا خبره ورته وکړه چې ځو به کم خوا. زه بس اوس یې مونږ سره مخکې به تاسو هم خوندونه لرئ مونږ به هم خوندونه لرو، تاسو به په آخره کې به ته مونږ نوم شو کوو. نو فیصله په تاسو ده چې مونږ به ځو کم خوا. راغلي یو راوتي یو خو عزیز خان الله په دې باندې ډسکشن نه دی کړی چې ځو به کم خوا. نو که دغه چکر او دغه مزې تاسو لیدل غواړئ نو زما سره اوسئ، د دې ویډیو نه خوندونه والئ.
دا وخت جی مونږ سره یو ورور ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورورې نامه دې څه ده او دا وخت مونږ په کوم ځای کې یو؟ نوم مې اصغر دی او دا وخت مونږ ریډار ته راغلي یو چې ډېر ښایسته ځای دی او یخې یخې هواګانې. دا دی چې کوم دی دا ریډار دا به غالبا یوه نیمه یوه ګنټه د چکدرې نه فاصله کې دی او بله دا خبره ده چې څوک کومراټ ته ځي او ملنګ جبې ته ځي کالام ته ځي نو زما په دغه باندې خیال دا دی چې ټول نه یخ ځای دی او لنډ ځای دی ګنټې نیمه فاصله کې دی چکدرې نه او په لنډو دی که نه دا دی ډېر یخ ځای دی. دې ځای ته راشئ وایي ډېر ښایسته ځای دی انشاءالله چې ستاسو به دا وخت جی د اصغر خان خبرې تاسو واورېدې چې دا یو ډېر ښایسته او مزیدار ځای دی. موږ سره نور ملګري هم ولاړ دي، د هغې سره به هم ګپ شپ لګو، د هغې سره به هم خبرې کوو. دلته جی موږ سره یو بل ورور هم ولاړ دی، د هغه سره به هم خبرې کوو. سجاد خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. او ډېر مزیدار موسم دی، یخ موسم دی، ښکلې پوشې بیزل رالو خو ځای ښکلی ځای دی، مزیدار ځای دی، چکر ځای دی، ډېر زبردست. نو بل ملګری را سره دی ولید خان، نو د هغه نه به هم څه تپوسونه کوو. ځای خو ډېر مزیدار ځای دی خو لارې لږ خرابه ده چې ګاډی پې صحیح نشي راتلی. حکومت له پکار چې دې لاره صفا کي، سیده کي، سمه کي، نو نور خو ډېر مزیدار ځای دی، بهترین ځای دی. نو زمونږ کوکم دی دا ټول پخلی دو کړو، ډېر ښایسته او مزیدار پخلی کوي او بالکل دا د اسلام آباد نه راغلی دلته خصوصا د مونږ دپاره د پروګرام دپاره. بل ملګری را سره دی طاهر خان، نو طاهر خان ته به هم تپوس کوو چې څه به وایي. السلام علیکم ورونه بایګان، تاسو څنګه یې ښه؟ امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې انشاءالله او روغ سلامت پئ. ریډار ته دلته رالو بس انجوای مو وکړه، ډېر زبردست دی، شکر دپاره خو ډېر ښه ځای دی. چې څونه مسافر مونږ په دې باندې ګورو، زموږ خاص کر زموږ د کومې نه زموږ سلام او دعا ده به بس په دعاګانو کې یاد ساتئ او مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتو. د ځان ډېر زیات خیال ساتئ. او بل ملګری را سره ننا سا چھوٹا سا بچہ احتشام څنګه احتشام چکر دی ولګولو؟ چکر دی خوښ شو ډېر زیات؟ او څه به یې ماماګانو ته دا وخته بله ماماګان او کاکاګان مسافر ګوري هغې ته به څه وي؟ هغو ته زه وایم چې دلته راشي، دا ښکلی ښایسته ځای دی ریډار. ماشاءالله ماشاءالله.
ریډار نامه اخلي نو دا صرف په دغه تاسو ته بخکاری دا صرف په دغه ریډار دا ریډارونه پکې لګېدلي نو په دې وجه باندې د دې کلي نامه ریډار ایښې ده. عزیز خان هم ولاړ دی او د هغه نه به څه تپوسونه کوو چې عزیز خان خو ډېر ښکلی ډرایوینګ هم وکړو ډېر خپل لکه چې کوم ملګري هغه هم دا وایي چې حکومت دې ځای ته لکه د ډیولپینګ او د دې سړک جوړ کړي نو ښه خبره به وي ځکه چې ما راتلونکي وخت داسې دی چې پاکستان سیاحت ته او دغه فروغ ورته ورکوي نو د دې دپاره دا پکار چې حکومت هم مخکې څه لاس په وخوځوي. نو بالکل جناب د ملګري چې کوم خبرو کوم دا هم ډېره ضروري ده. زموږ د ویډیو مقصد هم دا وي چې څوک ته میسج حاصل کړي دلته چې دا کم روډ دی به نو دا روډ ډېر زیات خراب دی د دې ځای دا کم خلک چې دي ته ډېر زیات تکلیف دی د دې روډ د وجې نو حکومت ته دا پکار دی چې د دې ځای دا روډونه صحیح کړي دلته به خلک په چکرو باندې راځي نو د دې به پاکستان ته هم ډېر زیاته پیدا وي او عوامو ته به هم ډېر زیات سهولیات میلو شي. نو بالکل جی دا هو د ریډار چکر. زمونږ د ویډیو مقصد صرف دا وي چې موږ د پاکستان دا ښایسته بیوټي او مزیدار ځایونه هغه خلکو ته وښیو چې کوم ملګرو دا نه وي لیدلي نو بالکل دلته راشئ دلته ویزټ وکړئ انشاءالله تاسو به ډېر زیات خوشحاله شئ او ډېر ښایسته او نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. اړم اجازت تر بل پروګرام پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.